ګرانو کتونکو د تول څاروي ښه میخه به بوځي په تله به یې درته ودرئ اول ته کې به حساب کتاب وکړي تا ته به کمپیوټرایز رسید درکړي چې دونه کیلو ده راشه که نه کتونکو سلامونه علب خان شیرپو یم کیمرامین را سره یاسر خان دی یقینا خلکو انتظار کو چې علب خان شیرپو دې پیرې د قربانۍ د تول د څاروو باره کې هیڅ ونه وي نو هغه د تول د څاروو باره کې ما ناظم صاحب ته ووي چې ناظم صاحب خلک رانه تمه کوي او دې پیرې تاسو چپ یې او ډېر خلک داسې چې هغه د تول څاروي اخلي نو ناظم صاحب یې راځه که نه نو رالو یقینا څه اډورټایزمنټ نه دی تشهیر نه دی خو د دې مقصد دپاره چې بل کال ډېر خلکو په تول باندې څاروي اخیستو نو نن یو وارې بیا نیستې ته راغلی ما او نیسته کې چې کوم د مردان د لوکل روډ دی نو په دې باندې د ناظم صاحب پارم یا چمن ګل پارم چې کوم دی نو هغې کې چې کوم دی نو دا جوټې دي ملک ما پسې خو راځه که ما پسې راتلی قدرې م نشي دا جوټې دي او ښه صفا دا باقاعده چې ته دلته کې کنفیوز دی چې یاره د دې څاروي به لا سریټي یار د دې څاروي به سریټي د دې به سریټي یاره دا چې مې واغسته ګران خو مې وانغسته بیا خلک پکې د خپلو کریټونه کوي که نه وی لکه څاروی دې په څو واغسته وي په دې مړه وي تا خو ګران اغستی مارزان نو بیا اړه خورو چونکې د قربانۍ څاروي دا به ښکلې مخلي تندرست به مخلي او د ډېرو پیسو به مخلي چې خدای پاک چاله څونه وس ورکړي نو 4-5 کسان چې کوم دي صدار شي را به شي دا څاروي د دې ځای نه به وله بوځي په کانټه به یې ودرئ تول به یې کي دونه کیلو وخته او دا دونه پیسې شوي او به دا ستاسو څاروي شو نو دا جوړې چې کوم دي دا په تول خرڅیه سې نه چې بیا تاسو وایئ چې یاره الف خانه تا خو موږ ته ویلو چې یاره غواګانې نور دلته کې غواګانې شته سوندرې شته کټي شته سخي شته خو ټول چې کوم دی نو زه د دې ذکر تاسو سره کومه چې دا د اختر ورځې شپې دي 78 ورځې پاتې دي ډېرې لږې ورځې پاتې دي نو دغه لږو ورځو دپاره ما تاسو ته ښودنه کوله چې تاسو راشئ او دلته کې ډېر په صفایه سره چونکې دا فارم چې کوم دی کالو سره بل کالو ما په دې پروګرام کړو کالو سره دا فارم چې کوم دی نو دلته کې څاروي ته اخیستی شي ضروري نه چې صرف قربانۍ دپاره هغه اخلي د قربانۍ نه علاوه هم دلته څاروي هم خرڅېږي کله ته پی ماستو نه خوړل غورې ښه دا یاد ساته کال په کال چې کوم دی نو ناظم صاحب بلنه راکوي دومره شوم پړق دی چې د خط د زیات خو بهرحال دا پارم چې کوم دی دا ما خلکو ته ضروري ګڼله او خبره خو قامي په دې کوو چې ناظم صاحب هم سیاست کوي او موږ هم اراده کړې د انیست خلک خو زموږ خپل خلک دي نو خپل خلک داسې دي چې د کرین خلک دی نو ګرانو کتونکو په دغه اختر په دې دغه کې چې کوم دی خو چې څومره ځي نه خو للوي دغه دی خو ناظم صاحب لږ راشه هلته کې راشه هلته به خبرې ترې وکړو دا نه چې دا څاروي دي نور هم وختن په وختن چې کوم دی نو څاروي هغه دغه کیدای شي کیمره د څاروو ته ونیسه نو دا به د خلکو ته لږ ښکاري نو دا درته زه ښیم او جامې هم پکې پلیتې کړې خو دا اختر له به جامې واخلو په ناظم صاحب که نه ښه دا دي ګرانو کتونکو دې خوا ته چې راشي نو دې خوا ته هم لوی څاروي دي ښه دې خوا ته چې کوم دی نو ښه ډېر څاروي دي او دا چې کوم دی نو دا دي ناظم صاحب څنګه لخي خیر دی ناظم صاحب خپله پیژنګلو زما د کتونکو سره وکړه زما حامد نوم دی مېرې نیست کابلي کورونو اوسېدونکی یم دا زموږ فارم دی په د 200 روډ شیخ آباد کې نیسته شیخ آباد کې زموږ فارم دی د څومره وخت نه جي دا فارم زموږ خو ډېر ټایم وشو زموږ دا بل ملګری چمن ګل چې دی نو هغه خو د 40-50 سال نه دا فارم دی خو 10-12 سال زموږ هم وشو چې دا فارم مو دلته کړی دی ټول د علاقې خلک ګیر چاپېره کوم وروڼه بهیګان چې دي دا ټول خلک هم پېژني زموږ خپل لوکل فارم دی او پروس کال مو هم کړی اوس ډېر خاص خو شوی و ډېر ویډیوګانې شوې وې خو زمونږ هغه لږه منفرد وه د ریټ حوالې سره نو دا ځلوم زمونږ هم دغه اراده ده څنګه چې تاسو ووي تاسو رابطه وکړه نو بلکل خلکو ما سره ډېر زیات رابطې کولې ناظم صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو زمونږ دغه خبرې ته عملي جامه واچوله چونکې د تول خبره نه وتلې ډېر خلک داسې دي چې په توللي نو کیلو بلکل مونږ به د میخې چې کوم ریټ دی نو هغه مارکیټ چې کوم چلیږي نو 500 520 30 چلیږي
مونږ به انشاءالله 430 روپۍ د میخې چې کوم تول دی نو هغه به په 430 روپۍ کیلو ډک په ډک انشاءالله ورکو 430 روپۍ او جی نو 430 روپۍ سه ستاسو اندازې مطابق څاروي د څو خېجي داسې نو مختلف څاروي دي که نه داسې څاروي وي د وزن خبره ده چې کوم ستاسو نظر خو ډېر تیز دی لکه دا کټۍ چې دی که نه دی څاروي چې کوم دي نو دا به تقریبا 3.5 3.20 3.30 داسې به خېجي دا خو جوړ دی نو د سندا په وزن کې او د میخې په وزن کې لږ ګیپ وي ډېر لږ لږ 20 داسې خو داسې میخې چې کومې دي نو میخې 2 لکه 2 لکه لس شل کم چې د پروس کال موږ ریټ چلولو نو پروس کال موږ ریټ 440 450 چلولو او شوی مو زمونږ ښه کافي سیل شو په هغې باندې خو دا ځل چونکې د مارکیټ حالات داسې دي چې کیدي شي دا ریټونه نور هم سیوا شي تاسو ته خپله ښه پته ده په روز کال چې غوښه کومه خرڅېده په مارکیټ کې نو هغه 500 600 روپۍ کیلو و دا ځل 800 نارمل ریټ دی په مارکیټ کې چې کوم قصابان سیل کوي نو هغې 800 روپۍ کیلو ریټ دی نن سبا نو د دغې په وجه باندې موږ دا ریټ کم کړه چې یاره داسې نی چې د قربانۍ کوم خلک څاروي اخلي چې دوی ته تاوان نی چې دوی ته فایده وشي په تول کې نو د دې وجې نه زمونږ اراده ده انشاءالله او دا ښه مصممه خبره ده 430 روپۍ ریټ او 430 دی که نه څنګه چې تاسو وي چې تېر ځل 440 د تېر په نسبت او دې نسبت څاروي ارزان دي خو ګران دي نه جي نه څاروي ګران دي خو په تېر ځل باندې چې کوم موږ تول ته کتل نو په تېر ځل باندې د تول د حسابه قربانۍ کسانو ته څه څاروي پکې وو چې هغه پکې ګران پرېوته نو د هغې وجې نه موږ دا ځل ریټ دغه نارمل که چې یاره د قربانۍ کوم خلک څاروي اخلي چې ته فایده وشي بجای د دې چې هغوی په مارکیټ کې دیکې وي او یو ځای بل ځای کې نو انشاءالله سوچ پې کوي کنفیوز وي خو دا صرف دا جوټې به په تول خرڅوي میخې به هم خرڅوو او جوټې دي نو د جوټو خو خپل حساب کتاب دی په مارکیټ کې تقریبا 570 550 پورې کیلو خرڅېږي نو که د هغې هم یو ملګری خواهشمند وي نو موږ به پې کې هم کافي ډسکاونټ ورکوو د جوټو چې کوم حساب کتاب دی انشاءالله دا کوم ځای نه راولی دي تاسو دا مونږ څه خپل ساتو د روژې نه مخکې د ملګري څه څاروي راوستي وو تقریبا 40-50 څاروي راوستي وو نو هغه دلته کې بیا مونږ هلته لاهور کې والو چې کوم څاروي په تول برابر وي غاښ 2 غاښي 3 4 غاښي نو هغه شانتې څاروي واخلي دی هلته کې تش نو دلته بیا خوراک او میډیکیشن ټول سیستم ورته برابروي نو دا 4-5 میاشتې مونږ فارم کې وساتو بیا قربانۍ کې سیل صحیح ګرانو کتونکو د تول څاروي ښه میخه به بوځي په تله به یې درته ودرئ اول ته کې به حساب کتاب وکړي تا ته به کمپیوټرایز رسید درکړي چې دونه کیلو ده راشه که نه څنګه یې ښې برابر الله شکرونه زما نوم فرزند علي دی د نسات اوسېدونکی ما دا فارم زما او د ناظم صاحب شریک دی موږ د خلکو له دا دغه ورکوو چې دوی ته د ګرځان څاروي میلاویږي خلکو دونه ریټونه دغه کړي دي چې 500 روپۍ کیلو نو میخه خېجي د 3 لاکو مو خېجو 4 لاکو مو خېجي موږ وایو چې یاره د خلکو ته د ګرځان پروزي ده لږ وګټه خو یې تلې وګټه زمان به کې خواهش وو بالکل ستاسو ملک خان ستاسو هم خواهش وو چې راشئ او دغه موږ لږ لیټ هم وکړه څاروي هم بس موږ هم لیټ روغکل موږ وې یاره لږ لیټ کوو چې خلکو ته 430 روپۍ ریټ 430 روپۍ کیلو ګرانو کتونکو لکه ما نه خلکو پوښتنې کولې نو بیا ما ناظم صاحب ته کال وکړو ما ورته چې څوک یې په تول اخلي نو پرېږده چې هغوی ته هم یو اسانه شي نو ګرانو کتونکو ښکلې ښکلې غویانه سخي هغه خو هم چې کوم دی نو هلته کې میلاویږي څنګه چې دلته کې تاسو دا وینئ نو بالکل راتلی شي په دې باندې د موبایل نمبر دي په هغه موبایل نمبرو باندې رابطه کولی شي تاسو ته څاروي چې کوم دی په تول میلاویږي او دلته تول کوي یو سړی وایي چې ما پسې ځای ته رولېږه نو ځای ته به هم درپسې ګاډي ته درلېږي باقاعده په مین روډ باندې دا زه ته لږ شانتې دغه څاروي او دغه خیمه چمن ګل راشه که نه چمن ګل دا چې کوم دی نو دا دلته کې باقاعده دا څاروي دي او دا تاسو وینئ غویان سخي دا هر څه خو هم چې کوم دی نو دلته میلاویږي په مین روډ باندې بالکل دا څاروي دي دا د ښه د دې څه قیمت دی یاره د لکه راشه که نه وګوره ارې د دې څه قیمت دی فرزند علي 3 لکه روپۍ د دې قیمت دی دا دلته کې چې ښه څنګه صاحبه څنګه علي جي خیر دی ټیک په ټول به څاروي خرڅوو انشاءالله څاروي ښه ډېر دي او مغه نه ګراني شته نه دغه شته خو صرف قصابي ټوټر ګران شوي دي د قصابي ټوټر د وجې باندې مال ګران شوي دي او انشاءالله موږ مغه په روسکني ریټ باندې 450 باندې میخ او په 500 باندې جوټې جوټې دا ورته درکوو پېښ وي
او تمې مه مېرې نه کوي چې یاره بس ورګه اوس بار دار چې ځاني شته نه څاروي شته دونه کیدای شي چې ګران شي کېدای شي چې ګران شي بیا منډه او تړونه په وخت ځان له څاروي او ستاسو دلته ریټ یې راځي خو همدغه زنګ ریټ انشاءالله همدغه ریټ د میخې 450 او د سکیو د جوټو 430 20 په پکې نورم ډسکاونټ صحیح شو جی نو ان شاء الله چې راځي را په وخت څاروي ته الله سکی د دې څارو پته لګي نه بیا بل کړه دغه منډي وي او نه به څاروي بیا پروس کال ولا تندې میخ ورکولي تندې لوشت میخ ورکول او خې ګرانه پروس کال نه بل کال صحیح او ما قصه په بیا را روانه ګرانو کتونکو په 430 روپۍ تاسو ته میخه په تول باندې ملاویږي ما تاسو ته د تول دا کو چمنګل فارم یاد ساتئ بالکل راتلی شي تاسو نسد چوک تراشه مردان روډ باندې یا دوسر روډ باندې چمنګل فارم دی الته راتلی شي خو سروي چې کوم تاسو ته ملاویږي د ناظم صاحب تفصیلی خبره اتر تاسو وردی ان شاء الله دوکه بر سر نه کوي خو بیا خو یو سړی لکه کمی خبره چې موږ وګړي په 430 بس 430 کمی طالب باندې چودري طالب کمپیوټرایز الته رسید درکې په دې باندې نمبر دی په هغه باندې رابطه کولی شي مننه